زه ستا ورور یم که نه یم ستا ورور یم که نه یم یم ته په دې جاړې چې دا کمره خرابه ده بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین آج میں آیا ہوں چارسدہ اور چارسدہ سے آگے ہم عدیزو اور عدیزو سے بھی آگے پھر مازارہ یہاں پر آیا ہوں آپ لوگ دیکھ رہے جو ہماری ایک بہن ہے اور ایک چھوٹی سسٹر ہے یہ اس گھر میں زندگی گزار رہے کس طرح یہ آپ لوگ سارے شاٹ ہم نے آپ لوگ کو دکھائیں اس بہن کا شوہر ذہنی بیمار ہے جو وہ کبھی ایک راستہ کبھی دوسری راستہ اٹک بٹک کے کبھی ایک جگہ کبھی دوسری جگہ وہ بھی کبھی ایک دن کبھی تیسرے دن کبھی پانچویں دن آ جاتا ہے لیکن یہاں پر جو ماحول ہے میں حیران ہوں کہ یہاں کے جتنے بھی پڑوسی ہیں یا یہ چارسدہ کے جتنے بھی رہائشی ہے باہر ملک میں یہاں پہ بڑے لوگ ہیں چھوٹے لوگ ہیں جتنے بھی جو حسب توفیق رکھ سکتے ہیں کیا اس کے لیے ایک چھوٹا سا کمرہ نہیں بنا سکتے میں نے بہن سے پوچھا بہن کہتی ہے کہ ہم واش روم کے لیے ہم پڑوسیوں کے گھر پہ جاتے ہم وہاں پر اپنا تقاضا پورا کرتے ہیں افسوس کی بات ہے کہ یہاں کے پڑوسی کہاں ہیں یہاں کے پڑوسی کیا مر گئے ہیں تو افسوس کی بات ہے ہم اس بہن کے لیے یہ آواز اٹھانے بہن کا یہ ارمان ہے کہ ہم نے صرف ایک کمرہ بنانی ہے تاکہ ہم یہاں پر زندگی آرام سے گزاریں اور ایک واش روم ہمارے لیے بنائیں تو اس کے لیے آئے اور ہم بہن سے خود بھی کچھ پوچھنا چاہتے ہیں کہ تن کو چارسدی تراغلیم اور چارسدہ کی بیا عدیزون لگ مخ کے مازارہ تراغلیم حیران کن خبر دادا چې اکثر چې مونږ کینو کمنټسونو کې په یو څه کې بل څه کې وایو چې یاره خپل ګاونډي سره کوي نو زه حیران یم چې دلته کې د چارسدې نامي ګرامي خلک دي په بهر ملکونو کې دي دلته کې دي جاه صاحب جیدات خلک دي د هغې په منځ کې دا دلته یوه خور اوسېږي تاسو وینئ چې په باران کې په نور کې د دې څه حال دی او په کوم حال کې دلته کې اوسېږي دا خور وي چې زه د واشروم دپاره د نورو کره ځم دا تپوس هم ترېنه کومه خور دا راته ووایه چې خاوند دې څه کار کوي خاوند دې څه کوي هغه خو کار ما نشي کولی څه مسله ورته څه ده هغه یې ذهني بیمار دی ذهني بیمار دی ها خور دا راته ووایه چې دا ماشومه ستا څه ده دا مې لور ده ها دا دې لور ده همدا یوه ده او زامن نشته نه زامن نشته دې زامنه خور دا راته ووایه ته چې په دې کوم کور کې اوسېږي دا خو ډېر ټوټه پوټه کور دی دلته کې تاسو وخت څنګه تېروئ دلته کې خو نه بجلي نه اوبه نه هینډ پمپ یو شی ستاسو غریم دغلته کې نور ته دی خور دا راته ووایه چې څنګه وخت څنګه تېروئ بس د مجبورۍ نه دغه کوم څه به وکړو د مجبورۍ نه خو دا راته ووایه که نه چې دلته کې خو ما زه این یم نه چې دلته کې واشروم باتروم یا دا څیزونه کوم خوا ځئ نشته که نه چېرته ځئ تاسو خپله تقاضو دپاره کوم خوا ځئ ګاونډیانو کره ګاونډیانو کره خور دا راته ووایه که نه چې ستاسو زړه ارمان څه دی چې څه وکړو زموږ زړه دا ارمان دی چې لکه دا زموږ را کور دغه شي جوړ کړی لکه شي ډېره موده موږ هغه خورینو کره تېره که بیا رالو زموږ کور دی موږ بس د ټول عمر له خو هلته نو طالب دي کړو
او تاسو دلته کې وخت تیروي ها. نو دلته کې داسې څوک الله والا د 400 خو ډېر نامي ګرامي خلک دی ډېر تکړه خلک دی ډېر عزتناک خلک دی په صادر باندې مړ خلک دی د خپل خور لور عزت پښتون ولې والا خلک دی آیا دلته کې داسې چې ته پښتون نه دی راغلی چې ستا په سر باندې صادر اچولې دی تاله کمره جوړه کړې ده تاله چار دیواري کړې ده داسې یو پښتون نه دی راغلی نه نو خور ولې دې ته دوی نه پټ پنای پته نو ته نشته غریبانانو سره څوک څه کوي چې دغه کوي او خور ستا رونه بیګان رونه نشته کنه یو ترور زوی هغه مور پلار مې مړه دی هغې لیکړو ده زما پلار بوډا وس ترن واسې مې بدته په نکاح کم بس او رونه دې نشته نه رونه نشته ماماګان نشته ماماګان مې بس یو میرای نو نشته ترونه دې نشته ترونه هم نشته دغه یو کو دا کور دی نو هغه مړ شوی خاص خور دا خو یو طرف ته کنه نو دلته خو گاونډیان دا گاونډیان نه چې خور ته په دې حالتو کې اوسېږي چې ګاونډیان. دا دونه خو به دې کړو چې دا دیوال خو دې کچا والی وی کنه خور لکه دونه څوک نه دی راغلی نه نه الحمدلله دلته کې مدرسې شته دلته جمعات شته عالمان صاحبان شته د جمعې پرست کینی منبر ته الحمدلله وغږي خو غټ مسلې کې غټ بیانونه کې د اسلام او د دین خبرې کې دا عالمان صاحبان یا زموږ د تبلیغیان رونه چې ته څوک نه دی راغلی چې تاله دوه پیسې درکړي چې خور دا واله په دې دا کور ځان نه جوړ کړي نه نه خو وجه څه ده دومره په سختۍ سره ژوند تیری تاله سو خواله نه راځي وجه څه ده ولې څه وجه کیدی شي غریبی رن په دې وجه څوک نه راځي زیاته صبرانه دلته کې بلکې مال زکات څوک خیرات صدقه دا ایستونکي خلک به دلته کې نه وي چې راغلي وي او تاله چې دی نه دا کمره جوړه کړي پي لکه خو به زه یم که زمونږ د دې 400 سیمې د مازارې که د دې یو خان هم راپاسي هغه صرف خیرات زکات هم وباسي نو ځین چې دلته کې بس غریب پاتې نه شي خو د افسوس مقام دی خور الله پاک دې ستاسو دا ارمان پوره کړي زموږ کتونکي چې څومره ناست دي هغوی نه به هم پوښتنه کوو چې هغوی نه به هم غوښتنه کوو چې انشاءالله هغوی تاسو له خامخا د دې کور یو کمرګۍ درته جوړه کړي چې ستاسو دا کور آباد شي हमारे साथ एक बड़ा मस्जिद है क्या इस मस्जिद में हज़ारों लोग नहीं आते क्या इस मस्जिद में रोज़ 100 लोग नहीं आते क्या इस मस्जिद में 200 लोग नहीं आते अगर वो लोग चाहें अगर वो नमाजी है अगर उनमें इंसानियत है अगर वो मुसलमान हैं तो वो यहाँ पर भी आके यहाँ पर जो अल्लाह के लिए सजदे करते हैं तो इस अल्लाह की मखलूक के साथ क्या ये लोग कुछ ना कुछ ये नहीं कर सकते कि यहाँ पर आए एक बहन का पूछें कि किस मुसीबत में यहाँ पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमारा कैमरामैन साहब ने शॉट लिए यहाँ पर बिल्कुल नज़दीक हमारे सामने ही मस्जिद हैं। आजकल इंसानियत ख़त्म हो चुके हैं तो मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग ख़ुद यहाँ पर आएँ यहाँ पर आके इसके घर की जो हालात है ये आप लोग देखें कतुन को د دې کورنۍ د تړون نمبر په شیشه باندې راځي په خپل رابطو کې په خپل راشه په خپل ول کمره جوړه کې په خپل ول کور جوړ کې په خپل سر رابطیو کې د ستاسو مرزي ده د ستاسو ذمہواری ده زما چې کوم ذمہواری و ما د خپل وګون اغه ذمہواری واغس او چته کړله او ستاسو په وګو می درواچوله نمبر موجود دی اس قسم داسې د خطرې خبره نشته نمبر موجود دی ماته مراله کې په خپل راشه او دوی سره په خپل باندې تعاون کې باقي ستاسو ورور ستاسو همدردی نه د کلتور نه ستاسو نه ایجاد غوړي خاط او باد اوسه د الله فمان